السلام علیکم ملګرو. دا د پښتو شاعر ضمیر خان ضمیر صاحب دی چې دا وخت په سعودي عرب کې کاروبار کوي. د سعودي عرب ته خپل زوی بوتل د سعودي عرب کې خپل زوی سره څه ویډیوز راځي چې په هغه ویډیوز دله عجیبه عجیبه کمنټس کیږي. زما د ویډیو مقصد اصل کې دله یو پیغام ورکول دی، نور دی زموږ نه خپويږي، خو سوچ لري، خو هوښیار سړی دی، لکه زموږ د پیغامونو دله ضرورت هم نشته دی. خو کمنټس کوم دی خلک هایلایټ کوي په فیسبوک باندې، کمنټس نه سکرین شاټ وباسي او شیر کوي چونکه ما ته هم ډیر زیات راغل. خو زه دا خبره نه غنم چې کمنټ دلته زه تاسو سره شریک کوم. جی اصل کې ضمیر خان ضمیر صاحب تل د سعودي عرب ته دلته کاروبار روان کړی وي، نو خپل زوی بوتل دی او هغه سره د ویډیوز راځي، بچی مې داسې یا زبیر داسې، زوی زبیر نوم دی یا داسې مختلف قسم خبرې کوي. جی ګوره د زوی نمایش یو قسم لدی کوي. یوسف علی السلام ته الله پاک ډیر زیات حسن ورکړو، خو د یوسف علی السلام چې کم پلار یعقوب علی السلام هغه به د یوسف علی السلام خپل نور روریانو سره نه پریخو، د زکای به حسد کولو، بغض به کولو، کینه به کوله. نو یوسف علی السلام پلار چې کوم یعقوب علی السلام او په دې وجه یوسف علی السلام خپل روریانو سره پریخونه چې سينه په بغض کینه حسد کې دل نقصان ورکه، نقصان بیا ور هم کو هغه بیا ښکارا ولکه یعقوب علی السلام لمخ کې نه پتا و چې دای به نقصان ورکه، هغه بیا نقصان ورم کو خپل روریانو کې ویلو غردلو، خو هغه خپل روریانو سره هم د یوسف علی السلام خپل پلار نه پریخو. بل یو قاری صاحب لیکلی دی، قاری صاحب وایي چې یو ورځ خپل زوی میزان سره بازار لا بوتل او مارکیټ کې روانو ما چې دې کې لقاری صاحب خشته غټه ګیره ده، خخل د عالم غونته چهره ده. نو یو دکاندار بل دکاندار ته وی چې قاری صاحبانو هم چوکرګانو ساتل وي، چونکه ما سره خپل زوی وو، خو بیا هغه نه پس ما ځان سره خپل زوی بازار ته بونتلو چې مال پته ولګی دا چې خلک داسې قسم سوچ لري، داسې قسم خبرې خلک کوي. نو ما وی خپل زوی ځان سره ګرځول بند کړ. نو ضمیر خان ضمیر صاحب بیا د خپل ویډیوز کمنټ ګوري یا به ګوري خو اګنور کوي به، یا د ضمیر خان ضمیر صاحب کې د شي بل څه مطلب وي، مارکیټینګ کوي او قسم لچ زما ویډیوز وایرل شي یا زما چې دا کم کاروبار لدی له خلک اټریکټ شي، خو اټ لیست داسې د ماشومانو نمایش نه پکار. لکه ضمیر خان ضمیر صاحب خو مونږ له یو نمونه مخې راغه کدا سه بل مسوک کوي نو علم نه دی پکار چې یو داسې کچه عمر ماشوم والا، یو داسې عمر کې چې هغه دومره دغه نه وي، دومره سوچ نه لري، دومره پوهه نه لري. او منم ضمیر خان ضمیر صاحب یو غیرتی انسان دی، یو پښتون دی، نر ځوان دی، خو بیا هم هغه چې کم قسم کمنټس راځي نو زویم چې ضمیر خان ضمیر صاحب کې دی چې دینه پس د خپل زوی سره ویډیو هم جوړه نه کی، د خپل زوی په کیمرا باندې هم رانولي. نو زما صرف یو دغه پیغام چې ضمیر خان ضمیر صاحب لمه دوی چې دغه ویډیوز ته خیر نور ما جوړاوه، ځکه پښتوني غیرتی شاعرۍ کې دی او اهم مقام حاصل کړی دی. ویډیوز در پسې هم خلک جوړي، مختلف قسم استا چې کوم هغه نیگیټیویټي ده هغه خلکو له هایلایټ کیږي، دغه نیگیټیو کمنټس خلکو له هایلایټ کیږي او دا کمنټس په تخا مخا ګوري او کغې نه پسم ته دا کمنټ اګنور کې یا ته دې باندې سیکشن نه خلی، نو بیا به خلکو له مطلب بیا به غوتی زه ته خلکو له پخپل ورکي. خیر دا د ما یو ویډیو وستاسو د حواله سره ده، تاسو کمنټ کوي، تاسو هم کمنټ وکړئ، خو د اخلاقو په دایره کې دننه.